وای کله طعام برکت غواړي نو لاسونه مخکې مینځه او وروسته مینځه. نن زما او ستا په طعام کې برکت نه وي. وجه سره مونږ د خپل پیغمبر خواږه سنت پرېښي دي. خوراک نه مخکې لاسونه وینځل. تا حدیث مبارکو پر رڼا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من احب ان یکثر الله خیر بیته د چا چې دا خوښه وي چې الله یې د کور برکت او د کور خیر زیات کی الله رب العالمین یې د کور برکات سوا کی نو فلیتوضأ اذا حضر غداؤه واذا رفع نو دې پاغه وخت کې لاسونه وینځي کله چې خوراک حاضر شي او کله چې د خوراک نه پورته شي پاسي نو بیا دې هم لاسونه وینځي. یعنې د خوراک نه مخکې او وروستوري زما دا سنت اپناو کې او لاسونه دې وینځي. دې بیا وګوري چې د په کور کې څومره برکات راځي. محترمو دا مونږ واړه صورت ګڼو خو یقین پر رب العالمین وکړئ د دې برکات به درته ظاهر شي. عمل پې وکړئ او دا په ژوند کې راولئ او ګورئ چې دې څومره برکات دي په رزق کې څومره پراخي راځي. او یو بل حدیث کې دا شری دا خو د ابن ماجه شریف حدیثو جلد نمبر 2 صفحه 1085 بل حدیث کی راضی برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وای کړه طعام برکت غواړي نو لاسونه مخکې مینځه او وروسته مینځه. نن زما او ستا په طعام کې برکت نه وي. وجه سره مونږ د خپل پیغمبر خواږه سنت پرېښي دي. د خپل پیغمبر طور طریقې هم پرېښي دي. خوراک هم په ولاړې شروع کو او د خوراک دپاره هم د کم چې د پیغمبر سنت دي د هغوی پیروي د هغه مونږ پرېښې ده او مقصد دا دی د خپل ځان خپل جسام جوړ کړي دی په هغې طریقه باندې خوراک او څښاک کوو. نو محترمو دا د حضور مبارک حدیث دی که خپل خوراک کې او خپل کور کې برکت غواړئ نو د خوراک نه مخکې هم لاس ووینځه او وروسته هم ووینځه او دا ورسره یاد ساتئ چې مخکې به یې په تولیه یا په کپړه باندې وچوئ نه او وروسته یې بیا وچولی شي. اوس د دې ساینسي او طبي پیده سره دا خبره خو تسلیم شو چې د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل ضروري دي ځکه په روزمره ژوند کې د انسان لاس د مختلفو شیانو سره لګي نو ممکنه ده چې جراثیم جرمز یا نور زهریلا او کیمیکل سیزونه دا د لاس سره ونښلي او بیا چې کله دی خوراک کوي نو دغه کیمیکل او دغه زهریلا اشیا دا د معدې ته لاړ شي او دی په مختلفو بیمارو کې مبتلا شي. الله پاک دې موږ تاسو وساتي. او دې کې د علماو یو واقع راغستې ده چې د ټرک یو ډریور و هغه یو هوټل ته ودرېدو چې دې هوټل کې خوراک کومه ډریور کو ماله کانه تیاره کوي د ګاډي ته کتله نو شک یې پیدا شو ورغې د ګاډي په دې ټیرې لاس راکړو چې دا هوا پوره ده کمه ده او بیرته راغی چې خوراک ولا هغوی ځیر کو کېناستو یو څو نوڼې وکړې سړی پرېوت. خلکو هسپتال ته ورسو لږ ساعت بعد هغه مړ شو. چا وی هارټ اټیک ورته راغی چا وی د هوټل په خوراک کې زهریله څه و چې کله تحقیق وشو د تحقیق نه بعد ثابته شوه هغه ټرک باندې د هغه تیرونو باندې چې کوم لاس راښکلی و دا د ټرک چې دی دا تازه په یو مار باندې ختلی و هغه مار یې وجلی و او هغه زهر په دې ټیر پسې نښتي و او ده چې پې دا لاس راښکلی نو د ده لاسو ته منتقل شو. ده چې خوراک شروع کو هغه زهر د ده معدې ته منتقل شو او دغې زهرو سره دا انسان مړ شو. محترمو د سنت و طبي او ساینسي پیدې دا بیا هم ډېرې زیاتې دي. نو موږ له په دې وجه نه ده د دې تابعداري په کار چې طبي او ساینسي پیدې شته بلکې موږ له په دې باندې تابعداري په کار ده چې د افضل الرسل افضل الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغوی سنت مبارک دي موږ ته په دې وجه تابعداري په کار ده.